أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایها الذین آمنوا ایا کسانو چې ایمان راوړل دي کتب علیکم الصیام پرس کړل شوی دی پتا سو باندې الصیام روزه کما کتب لک څنګه چې پرس کړل شوی علی الذین پاکسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه وړاندې دي لعلکم د دې د پاره تتقون چې تاسو ځان بچ کړئ د ګناهونو نو پرهیزګار شئ. ایام معدودات تاسو ونیسئ روجې شمیرلې شوې ورځې فمن کان منکم پسوک چې وستاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې یو د روژه ونه نیوله فعدتن لازم دی په د باندې شمیر کول من ایام اخر د نور ورځو نو بیا په نور ورځو کې د قضا روجې ونیسي. وعلى الذين پاکسانو باندې یطیقونه چې طاقت نلري د روزې د نیولو فدیه په د باندې لازم د فدیه طعام مسکین ډوډۍ ورکول مسکین ته 2 ټیمه فمن تطوع نو چا چې خپ خوشالۍ باندې وکړه خیرن یونی کی فهو خیر له نو دار د لپاره غوړه ده وان تصوموا روزنی ولستاسو خیر لکم استاسو د لپاره ډیر بهتر او غوړه دی ان کنتم تعلمون کتا سبوهیږي. شهر رمضان الذي میاشت رمضان اغه میاشتا انزل چې نازل کړل شوی دی فيه بدی کې القرآن قرآن مجید هدن دا قرآن مجید هدایت للناس د پاره د خلقو وبینات من الهدى اخکار دلائل دی د هدایتو والفرقان او د کتاب د چې فرق راولي په مین د خو د بد کې په مین د حق او د باطل کې په مین د گمراهی او د هدایت کې. فمن شهدن پسو کې حاضر شو منکم ساسنا الشهر میاشت رمضان تا فلیصمه نو د خامخا ونسی روزه د میاشت د رمضانو. ومن کان مریضا او سوک چې بیمار او والا سفر یاوی په سفر باندې فعدة لازم دی په د باندې شمیر کول من ایام اخر د نور ورځو. یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر استاسو د پاره اسانی ولا یرید او نه غواړي الله تعالی بكم العسر استاسو د پاره تنګي او سختی او ګرانی. ولتکملوا العده د دې د پاره چې تاسو پوره کوي العده تشمیرو ولتکبروا الله او د دې لپاره چې تاسو بڑای بیان کړئ د الله تعالی علامه په هغه طریقه باندې هداکم چې الله تعالی تاسو ته خود لیدا ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکریا د الله ادا کړئ. واذا سالك او چې کله تاسو کستانه اے پیغمبره عبادی زما بندگان عني زما مبارکه فإني پس بشک ز قریب ډیر زیات نږدې اجیب او ز قبل مدعوت الداعی بلنا د بلون کې دعا د دعا کوونکی زادانی چې کله زمانہ د وګړیو مارا وبلی فليستجيبوا دې خبر منی زما وليؤمنوا بي او خامخا دوی دی ایمان نوړي په ما باندې لعلهم د دې د پاره يرشدون چې دوی په صحیح لار باندې روان شي او خپل مقصد ته ورسیږي. او حل لكم او حلال کړل شوی دي تاسو د پاره ليله الصيام پشپد روزه کې الرفسو نزد کېدل الی نسائکم بیان تاسو ته هن نو دا بیان تاسو لباس لكم تاسو جامدا وانتم او تاسو لباس لهن جامد دوی. علم الله نپوه دی الله تعالی انکم چې بشک تاسو کنتم تختانون تاسو خیانت کو انفسکم دخبل ځانونو سرا فتاب علیکم الله تعالی تاسو توبه قبول کړلا وعفا عنکم تاسو ته معافی وکړلا. فالآن پسوس باشروهن تاسو نزدې کېږئ د خپلو بیبیانو ته وابتغوا تاسو لټوئ ما هغه اولاد كتب الله چې خدای پاک مقرر کړی دی لکم تاسو د پاره وکولو او خورئ تاسو واشربوا او سکئ تاسو حتی تر دې پورې یتبین چې خپډاګ شي لکم تاسو ته الخیط الابیض سپین تار من الخیط الاسود د تور تارنا من الفجر یعنی سحر شي. ثم اتم الصيام بیا پورا کوي تاسو روزه ال الليل د شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو منځ دې کېږئ
د دې خپلو بیبیانو سره وانتم او په دې حال کې چې یې تاسو عاکفون اعتکاف کوونکي فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا حدونه د الله دي فلا تقربوها تاسو منل دی کېږئ د حدونو د الله ته په نیت د ماتولو باندې کذالک هم دغه رنګې یبین الله بیانوي آیاته خپل احکام للناس خلق تعالی لعلهم د دې دپاره یتقون چې دوی پرهیزګار شي ولا تاکلوا تاسو مخورئ اموالکم د یو بل مالونه بینکم پخپل منځ کې بالباطل په ناجایزه طریقه باندې وتدلو او تاسو موړئ بها د مال لرا الی الحکام حکیمانو ته لتأکلوا د دې لپاره چې تاسو حاصل کئ فریقا یو حصه د مال من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو خپويږئ چې پردې مال خوراک یو لوی جرم دی